په دې خبره چا یقین نه کاوه چې کله براین لارا ویل چې افغانستان یو داسې ټیم دی چې هغه سیمی فائنل ته کوالیفای شي کولی، نو خلکو په هغه ټایم کې په براین لارا پسې خاندل، ویل چې دا تا داسې کوم ټیم یاد کو چې هغه به افغانستان هم چېرته کې سیمی فائنل ته وځي. نن وګورئ افغانستان ماشاءالله لاړی سیمی فائنل میچز ته کوالیفای وکړله. دا هغه کرکټرز دي، دا هغه ایکسپرټ دي چې دا لیجنډ په خپل وخت کې او دا داسې کرکټران تیر شوي دي. د ویسټ انډیز یو لیجنډ براین لارا دا پیشنګویي په هغه ټایم کې ورکړې وه. په هغه ټایم کې د څلور ټیمان یاد کړي چې انډیا، انګلینډ، ویسټ انډیز، افغانستان. چونکې ویسټ انډیز رانلی سیمی فائنل ته، خو بقایا چې کوم ټیمان د یاد کړي وو نو هغه لاړل ډایرکټ سیمی فائنل ته. ډېر زیات دی ورته مبارک وي افغانستان لوبډلې ته. یقین وکړئ چې د زړه نه خوشحاله یم. احساسات، جذبات د افغانانو د پښتنو په پیک باندې دي، په های لیول باندې دي. یو داسې میچ چې د پښتنو د لاسو نه دغه میچ وتلی و، خو د الله په مهربانۍ سره هغه میچ موږ په خپل نوم باندې کو. بنګلادیش ته یو داسې زبردست شکست چې د څه په وجه باندې استرالیا غونته کې مغروره ټیم چې په کرکټ باندې راج کوي هغه هم د ورلډ کپ نه بهر شوله. د چا په وجه؟ د افغانستان ځوانانو او د اتلانو په وجه باندې. اتلانو یو ځل بیا میدان وهلی دی، اتلانو یو ځل بیا کمال کړی دی، ځوانانو یو ځل بیا میدان په خپل نوم کړی دی. یو پوینټ رایدېږي د افغانستان د لوبډلې سره او هغه زه تاسو سره دلته کې شریکوم. یقین وکړئ چې نننۍ په تاریخ کې ډېره زیاته غټه ورځ ده. استرالیا ته شکست، بنګلادیش ته شکست، نیوزیلینډ ته شکست. دا توکه نه ده، دا د میچ هغه جذبه ده او دا د وطن سره مینه ده چې افغانستان لوبډلې وښودله د خپل ټیم دپاره. ډېر زیات د مبارک افغانستان لوبډلې ته. الحمدلله.